که موږ وګورو ډي سي سوات چې دی هغه د دې کرش مافیا یو ښه اکشن اخیستی خو بیا هم د هغې باوجود چې دی هغه کرش مافیا بیا هم په هغې ځای بحال او نه ځي د دې ځای نه دا څه وجه د دې دپاره چې دی هغه دیو هغه صرف خانهپوري کوي او د یو څو کمزورو کسانو نه څه دغه وکړي ګاډی ماډی ونیسي څه جرمانه ورمانه لږه ډېره ولګوي سهاره بیا پرېږدي شپې له هغه بیا دا یو کړار جوړي خپل کار بیا کوي بیا که په سیندونو په حوالې سره موږ وګورو نو سیند چې دی نو هغه قدرتي حسن دی هغه ټول په اکسیویټرو په شګو په ګټو په دې باندې چې دی نو هغه تباه او برباد کړی شوی دی کتونکو څنګه چې تاسو د نور صحافیانو خبرې هم واورېدې دلته را سره د پرسوات پریس کلب ممبر دلشاه صاحب موجود دی دوی سره هم خبرې کوو چې څه غواړي السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر مدین چې دلته راغلي څه محسوس کوئ خلکو ته به څه پیغام ورکوئ ډېره مننه بهرحال څنګه چې تاسو ته معلومه ده سوات چې دی دا د دنیا په مخ باندې د جنت یو ټوکړه ده او په ټوله دنیا کې دا د سیاحت لپاره چې دی هغه مشهور دی او ډېر ښه موسم دی ډېر ښې موقع دي پکې ډېر د سیاحت ډېر ښکلي ځایونه دي پکې او په ټول ملک کې که موږ وګورو نور هم ډېر ځایونه شته خو د سوات او بیا د مدین د بارین د کالام د ملم جبې د ګبین جبې او د دې ځایونو چې د دې خپل حیثیت او اهمیت دی او ډېر قدرت ولا ډېر زیات چې دی هغه حسن ورکړی دی پکار ده چې دې ته نور هم حکومتي توجه چې دی هغه میلاو شي د دې د صفایي خیال وساتلی شي د دې د امن او امان په حوالې سره خیال وساتلی شي د دې میلمنو ته چې د هغوی عزت او احترام او تحفظ چې دی هغه یقیني کړی شي او د هغوی سره چې دی نو په هر حوالې سره چې دی د هغوی خیال وساتلی شي په هغه د هغوی سره د هوټلو په حوالې سره شي د هغوی سره د نور چې څومره سیزونه هغه استعمالوي چې د هغوی سره هغوی ته ریټونه چې دی نو هغه ښه ورکړی شي ځکه چې د میلمنو چې دی هغه په موږ باندې ډېر زیات لوی حق دی او سوات چې دی هغه ټول ښکلی دی او ټول ډېر ښه میلمهدوست خلک دی ډېر پرامن خلک دی پکار ده چې دې ته نور هم حکومتي توجه چې دی هغه ډېره زیاته چې دی هغه میلاو شي او د دې سوات دپاره چې دی بلکې دې صوبې دپاره صرف سیاحت چې دی نو هغه پوره دی او هغه کافي دی او د دې په دې کې چې دی نو هغه هم ډېر لوی ترقي چې دی هغه حاصلولی شي اصل کې که موږ وګورو یو څو خبرې دي لکه اوس دا چې بلډینګونه مارکیټونه دوکانونه او داسې یا هوټلې دا خو د دې خو دا ښارونه ډک دي خو اصل کې که موږ دې سوات او دې دغه ته موږ وګورو نو په دې کې یو خو آبادي ډېره بې طریقې چې دی هغه روانه ده که موږ وګورو د مینګورې نه یا د ملکړ نه چې یو سړی را روان شي د کالامه پورې رسي نو دی داسې چې لکه دی په هغه مارکیټ کې رواني نو یو خو دا خبره ده چې یاره څومره قدرتي حسن دی هغه ټول پناه کړی شو هغه ټول آباد کړی شو څومره زرعي ځمکې چې وي هغه هم ورو ورو چې دی نو هغه ختمیږي نو یو خو د دې دپاره یو ښه پلیننګ چې دی هغه پکار دی چې یاره دا خاوره چې دا یو ډېر لوی د قدرت یو لوی نعمت دی نو چې یاره دا خاوره چې دی نو هغه په دې سیمټو بلډینګونو باندې چې دی نو هغه ختمول نه دي پکار نو د هغې دپاره هم یو مناسب طریقه کار پکار دی چې یاره آبادیان یې په کوم ځای کې کېږي او دا مختلف ترقیاتي کارونه چې دا په کوم ځای کې کېږي دغه شانتې د دې دپاره روډ چې دی نو هغه خو ډېر وخت خراب و هغه د کافي وخت شی دی چې هغه ګزاره کړې ده خو په هغې باندې ډېر زیات رش دی خپل آبادي هم د سوات سیوا ده او بیا د ټول ملک نه چې دی نو هغه سیاحت هم ډېر زیات چې دی نو هغه رواني نو دې دپاره پکار دی چې یاره څومره کم د موټروی یا د مختلف د بازارونو سره د بایپاسو خبرې کېږي چې په دې باندې کار چې دی نو هغه ډېر زر تر زره چې دی نو هغه ډېر تیز کړی شي او دغه سفري سهولت چې دی نو هغه هم خلکو ته چې دی نو هغه اسان کړی شي او دغه شانتي مختلف یا که په سیندونو په حوالې سره موږ وګورو نو سیند چې دی نو هغه قدرتي حسن دی هغه ټول په اکسیویټرو په شګو په ګټو په دې باندې چې دی نو هغه تباه او برباد کړی شوی دی پکار ده چې د هغې تحفظ وکړی شي هغه خطرناک شوی هم دی په هغې کې په دغه کندو کې په هغې کې خلک غورځېږي مړ هم کېږي هغې تحفظ هم پکار دی او بل دا دی چې هغې کې قدرتي پارکونه دي په هغې کې د هغې تحفظ پکار دی چې یاره هغې کې کوم چې دا کوم دا کرشنګ په هغې کې کېږي چې هغه پکې منع کړی شي او په هغې کې چې دی د پارکونه پکې جوړ کړی شي ګراونډونه پکې جوړ کړی شي او څه واکینګ ټریکس چې دي هغه پکې جوړ کړی شي دغه شانتې چې نور څومره دلته کې زموږ درې دي مختلف بانډې دي جبې دي هغې ته چې دی نو هغې ته ښه ښکلي روډونه پکار دي نو د دې سره ډېر دغه لږ ځایونه چې موږ ته په نظر باندې راځي د دې سره به نور شی ډېر ځایونه چې دی نو هغه مخې ته راشي اوس هم داسې ډېر ځایونه د مهوډن او یا د شاهي باغ وغیره د وتروړ
داسې ځایونه شته چې هغې ته روډونه چې دی نه هغه نشته، نو د هغې روډونه چې دی نه هغه جوړ کړی شي، پاخه کړی شي، نو هغه به ورسره هم ترقي وکړي. سر که موږ وګورو ډي سي سوات چې دی هغه د دې کرش مافیا یو ښه اکشن اخیستی خو بیا هم د هغې باوجود چې دی هغه کرش مافیا بیا هم په هغې ځای بحال او نه ځي د دې ځای نه. دا څه وجه؟ نو اصل کې په دې کې چې دی زموږ حکومتونه چې دي کله چې په هغې پسې ټوله مشینري د صوبې چې دی یا د ملک هغه د یو شي خلاف چې دی هغه کاروایي شروع کړي، نو بیا هغه کار چې دی هغه سر ته رسي. خو کله چېرته یا یو اے سي یا په یو ضلع کې ډي سي، نو هغه په یو شي باندې دغه وکړي، د بل ځای نه پرې څوک سیکرټري پکې رامخې ته شي، وزیر پکې رامخې ته شي، وزیر اعلی پکې رامخې ته شي، بل څوک پکې راشي، سیاسي دغه پکې راشي، نور اقربا پرورۍ خبرې چې دی هغه پکې خلک مخې ته راشي، رشته دار پکې مخې ته راشي. خو چې کله حکومتي مشینري د اول سر نه واله د اخیره سره پورې د یو کار د کولو دپاره په یو پیج باندې هغه کار چې دی نه هغه سر ته رسي، د دې دپاره چې دی هغه دیو هغه صرف خانهپوري کوي او د یو څو کمزورو کسان نه څه دغه وکړي، ګاډی ماډی ونیسي، څه جرمانه ورمانه لږه ډېره ولګوي، سهارا بیا پرېږدي، شپې له هغه بیا دا یو کړړار جوړي، خپل کار بیا کوي. ملک کې خو ډېرې خبرې او ډېرې قصې او ډېرې مسلې دي چې په هغې کې په څه نه څه شکل کې رکاوټونه چې دی هغه مخې ته راځي، خو دغه رکاوټونو ته ودرېدل، دغه مزاحمت ته ودرېدل، دغه مافیا خلاف چې دی هغه ودرېدل، دا د ملک او قوم د لیډر او د رهنما دپاره چې دی دا بنیادي او ضروري خبره ده. که دا هر څوک هغه د خپل د سیاسي مفاداتو خاطر نه کوي، هغه د قومي مفاداتو دپاره چې دی هغه د دې دپاره خپل ټیک ټاک کار چې دی هغه دی وکړي. سر که موږ وګورو د سوات نیم ښایست دی دا اوبه ده او سیند دی، ناسین چې دی هغه اوس په هغې لیول نه دی، ډېر زیات خراب شوی دی. که موږ وګورو که ماشومان لامبي نو ماشوم پکې په اسانه چې دی هغه ډوبېدی شي. دغه زموږ دپاره د بدقسمتۍ خبره دا ده چې خلک ګنده اوبه چې دی هغه صفا کوي او په استعمال کې راولي. زموږ سره پاکې ساکې د پاکې ساکې واورې نه، د قدرتي واورې نه راغلي په دې یو څو کیلومیټره کې اوبه دي زموږ د سیند په شکل کې. زموږ سره دومره څه طریقه کار نشته، زموږ سره دومره پلیننګ نشته چې یاره موږ هغه پاکې ساکې اوبه چې دی هغه موږ ګنده کوو، هغه موږ خرابو، او زموږ ټول ګند چې دی نه هغه زموږ د سوات سیند ته چې دی هغه روان دی. موږ دومره نااهله قوم یو، زموږ د په چې څومره حکمرانان تېر شوي د نن وخته پورې د دې خبرې دپاره هېڅ حل نه دی راویستلی چې دا پاکې اوبه صرف پاکې وساتلی شي. ډېره مننه سر. کتونکو تاسو د عادلشاه چې سینیر صحافي دی هغوی خبرې واورېدې، یقینا چې ډېر وضاحت یې وکړو د سیند په باره کې، دغه شان خلکو ته یو ښه میسج هم ورکړو. د بل پروګرام پورې خپل قربان معاذ خان له اجازت ورکوي. د لوی الله سپارم، د الله په امان.